ګراني راله او څوک پکې طاقت نه شي خلکو په غلاګانو شروع وکړله دا د ګرانۍ وجه ده د ګرانۍ وجه ده په 1500 روپۍ هم خلک مړی کوي داسې ده په اټن مې کې داسې دور چې بوره به خرڅېده خو هغه به نه میلاوېده په قطار کې به ورته 200 خلک ولاړو کور کې چې دی نو خلکو به چې دی نو خاورې به یې خوړې اوس وخت داسې راغلی چې په 1200 روپۍ ده خو میلاوېږي غریب تباه دی موجوده حکومت کې خوشاله یا خبر نه ما وجه څه ده د غون تاسو کو چای وې زه خوشاله یم زه ول انعام ورکوم सोच के मैं जगला हो कम गड़ाका हो कम दकम जाना पैसे दाखिल कम شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو ماښامې دی او بازار د تخبې دی نو کو به د دغه ولس سره خبرې اترې تاسو به وایئ چې سا والي سره نننی پروګرام نو موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف دی نو چې چا ته هم نوم والي چې تبدیلي راغلی نو یا خو څوک جاړي یا خاندي د هغې مین وجه دا ده د خندا او د ژړا چې څوک یې وجړول او څوک یې وخندول ګراني دومره حد ته ورسېده چې په بازار کې ګورې یاره یو بابا به را روان یو خالي بوجۍ به یې ورسره وایي څه راسه نشته چې بچو له پې وړه ویسمه سوالګري دومره ډېر شو چې خدای راستي دلته دا دوکانداران دی دوی ته زه اوس دا مایک دمه که نه دوی به څه وایي بلا شي سوالګري راځي ښځې راځي سړي راځي نو په دې حکومت کې خو دوی تبدیلي یادوله نو دغه تبدیلي چې ټولو نه خیرماران جوړوي که نه څنګه تبدیلي وه دغه تبدیلي حوالې سره موږ بار پروګرامونه کړي نن مختصر شان د ډیلي خیبر ټیم تخبې ته راغلی او دغه عوامي سروې چې دا حکومت د خلکو خوښ دی یا نه چې خوښ دی ولې خوښ دی او چې نه دی نو ولې خوښ دی نو دا امیر صاحب ولاړ دی زه خو یم چې داسې بسم الله کوم لږ راواړه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی شکر دی الحمدلله نوم څه دی سلمان جی سلمان د پی ټی آی حکومت ته خوشاله پکې شکر دی خبره خوشاله وجه د خوشاله بس دا دی بس هغه مونږ د سہولیت را درو تر برابر ګرانی را باندې راوستي د خو هر څه به ان شاء الله برابر شي دا چې دا څه چې هغه تیر شو حکومتونو نه کړو دی حکومت وکړو دا ډیر رسېدي دا یادول نشته یو د دنیا کارونه عمران خان وکړل شکر دی او چې یو پکې یاد کړه خبر د دنیا مونږ به کم یادو دا یو سپیانې مپیانې ښه زبردست دی اوري سپیانې ښه زبردست کړې بوټي موټي راته ښه زبردست وکړل اوري نور مونږ څه غواړو دا مرګره وایي چې د عمران خان په حکومت کې هغه څه دي چې هغه نور حکومتونو نه کړل لکه مطلب و استاد خایس ګلونه ډیر دی جولې می تنګ زب کم ټولوم د خبرې مقصد دغه دی ها بلا مخلوق ولاړ دی بازار د تخبې د کاکاجي را مخ کې السلام علیکم خبره وره زمونږ حکومت خو حکومت دی امن دی پکې خو لکه ګراني ډېره زیاته ده او دا زمونږ ته سوداګانې هم ګرانې شولې زه اوس په خپله رنګساز یم که نه نو اوس په نه ګرانه شوه نو اوس ګران هغه څوک نه جوړوي څوک یې اخیستی نه شي نور خو حکومت دا امن حکومت دی بجلي پکې په حل ده هر څه په حل دي خو لکه دا چې ګراني ده عوام نه دي خوشحاله که خوشحاله عوام خوشاله دي عوام خو څه خوشاله او څه خفه چې د چا روزګار نه یغه خفه داسې څه پکار دی حکومت له چې دا ټول خلک خوشاله نو دا حکومت دا پکار ده چې ارزاني راشي روزګارونه ښه شي نو په دې وجه باندې مطلب باقي حکومت ټیک دی خو په دې ګرانۍ لږ ناکام دې ګرانۍ او کار خراب دی جی کاکا او وړه ګران دي غوړي ګران دي چې او چینی ګرانه ده مهنګۍ ډېره ده پوه شولې او نور هر شی چې دی نو لکه حکومت بالکل صحیح دی صرف په دې یو ګرانۍ باندې په دې ګرانۍ د ټول غریب خلک دی روزګارونه نشته دی کارونه نشته دی کارونه خراب دي دغه شان چل دی پوه شولې او بس دغه مهنګۍ ده ډېره سود ورکړی و جي نه ما نه دی ورکړی وډجي ما ورکړی را روان وخت کې څه خیال دی را روان وخت کې مې دا خیال دی که نه چې ور نه کم ځکه چې هر څه حکومت خراب دی لکه مطلب دا دی چې ګراني راله او څوک پکې طاقت نه شي خلکو په غلاګانو شروع وکړله دا د ګرانۍ وجه ده د ګرانۍ وجه ده په 1500 روپۍ هم خلک مړی کوي داسې ده واه ګرانو کتونکو د دې حکومت به زه خو ما نوټ ورکړی دی او که ورکړی مې دی نو بس هر چا ورکړی دی بهرحال خبره دا ده چې دا چې کوم عوام دي چې چاته مایک نیسي وایي هر څه پکې ټیک دي خو یو خبره دغه د ناکامۍ چې مهنګایي ده ډېره زیاته نو د دې سره تړلې کمې مسلې دي بېروزګاري ده خیرماران ډېر شو قتل وارت عام شو په 1500 روپۍ هم خلک مړه کوي اورېدلي دي په 2500 هم شوی دی په یو لور باندې مړه شوی هغه د مهنګایي د وجې د غربت د وجې د بېوسۍ د وجې خلک دغه لارې خپلوي نو دغه څیزونه غلا غلطۍ دغه څیزونه ختم شوي بیا شروع شو جی کاکا السلام علیکم زما
زما ډاکټر محمد اقبال نوم دی او زه یو سماجی کارکون یم تخبه خو تاسو موږ د ملګرو ډېر خبرې وکړي تاسو ډېر کسان سره ملو شوي خو اصل امپورټنټ خبردار چې کله د کنټرول نه وي په دغه باندې کاغه بیسیکلی په دکاندارانو وي کاغه په فروټ باندې وي اینی وی نو زما د دې تحصیل تختبای کمشنر صاحب ته ټي ایم ای صاحب ته ریکوست دی چې دوی وګرځي او د دې د نامې چکړې شي د دوی د دې بانک دغه بیلانس چکړې شي نو دې سره به د دې د کم های لیول په دغه باندې دا راکمیږي او سیکنډ ثینګ دا چې تاسو دا ټایم د خپل ټایم دی تاسو باندې کیمرې په دې مخ باندې تاسو دوغه چې د پلور د پاسه او پلور لاندې نه د سټیلیټ نظام نشته پخوا مخکې به د اول ټایم کې به داسې سیستم به چلیدو چې هغوی به د یو ټرانسفارمر نه چلیدو او هغه بجلي به چې لاړه ټول به تیاره شو تخبې نو دا تخبې اوس هغه تخبې نه دا ډېره غټه سیټي ده دا ډېر ځینو خلک راځي نو دې ته پرابلمز دا راځي چې بجلي لاړه شي نو بیا مسله خراب وي د دې د ټي ایم ای کوي ان ایچ ای چې دغه چې کوم دی زموږ د مواصلات چې کوم مراد سعید صاحب دی هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو په دې باندې اکشن واخلئ او د سولر سیستم چې کوم فارن ټایپ غوندې کې سیستم وي هغه وشي که بجلي وي که بجلي دغه وي عام بجلي الکتریک وي که نه وي خو سولر دغه به وي نو هغه بجلي به دغه به په رمن وي خبره مو رسید چې دا راته وایي چې د دې ولس غټه مسله څه ده په نن سبا وخت د ولس تاسو خبره ده د عام دغه خبره کرایسیس دی او مهنګایي ده نو دې ته بیا هم خبره بیا هم دغه راځي چې ګورنمنټ ته موږ دا ریکویسټ دی چې په دې بیلانس جوړ کړی شي لکه مثلا وړي شو داسې یو څیز چې هغه لکه هر یو کور کې پکارېږي هغه غریب دی که خان دی هغه خوري نو هغه وړي دي داسې چینی دي نو په دې باندې دې هم وکړلی شي کوشش وکړی ډېره مهرباني چې خوشحاله شي ښکلې خبرې کاکا جي راشه ته راشه کاکا څنګه خیر دی جی بلا خلک ولاړ دي خو د خبرو څوک نشته دا موږ چې پساوي که نه او دا موږ چې لوټ کېږو که نه دا موږ چې د حکومتونه لوټ کوي او په مختلفو د عوامو نه دا څاروي جوړ کړي شنه ګیا چې ورته چا ونیوله په هغه پسې موږ خپل حق نشو غوښتی نو عمران خان خو دا یو کار وکړو دا که اوس څوک مني که نه هغه خلکو کې دا احساس راغلی چې خپل حق به څنګه غواړي راشه کاکا راشه څنګه یې خیر دی شکر مونځ دې وکړو ماښام دا راته ووایه د موجوده حکومت کې خوشحاله یاره جی زه خو د سکول دور نه د دې حکومتونو جایزه اخلم ګورم خو زه د یو حکومت نه مطمئنه د هغې مین وجه دا ده چې د دوی د قرآني احکاماتو نه او د شریعت د احکامو نه ناخبره دي او په هغې باندې د عمل کولو کوشش هم نه کوي که چېرې دوی د قرآني احکاماتو د شریعت مطابق فیصلې شروع کړي او د قرآن او د شریعت چې کومې سزاګانې مقرر شوي دي په هغې باندې عمل درآمد شروع کړي نو یقیني ده چې بیا به چې کوم نه انسانان خوشحاله شي ملک کې به چې کوم نه امن راشي خوشحالي به راشي دوی د غیرو طریقې اپناول خو غواړي خو غیر چې کومې سزاګانې مجرمانو ته ورکوي نو په هغې باندې دوی عمل نه کوي نو دې وجه نه چې کوم نه زه د سکول دور نه یو حکومت هم چې کوم نه مطمئن نه یم او بولنګ بانګ دعوې کوي خبرې ډېرې کوي خو بیا وروسته په هغې باندې عمل نه کوي مختصر راته دا وایي چې د عادي حکومت کې خلک د یو څیز نه ډېر زیات تنګ دي پته درته شته او جي مهنګایي او جي ډېره مهرباني جي کاکا زه نشم بل چاته ویلم ولې دا اوس خبره ودرېږه دا خواټې دي ته وایم سرکاري سړي له خو تنخوا سیوا کوي سرکاري سړي له نو دا کوم چې عام خلک دي دوی له خو تنخوا نه سیوا کېږي په دوی د هر څه ګران شي نه دوی خو مقه مزدوري کوي مقه مزدوري کې هغه مخکې چا یو اواز کړی وي غریب تباه دی نو تباه دی غریب تباه دی غریب تباه دی غریب کمال مخکې شرور څه دی تپوس نشته عمران خان خو هلته ناستی دی د دې خلکو نه تپوس وکړي عمران خان صحیح سړی دی چېرته صحیح سړی دی دا راته ووایه موجوده حکومت کې خوشحاله یا خفه نه ما وجه څه ده دې غونډ نه تپوس وکړو چا وویل زه خوشحاله یم زه ولې انعام ورکوم وجه څه ده وجه نشته دا چې لږه مهنګایي ده غریبي ده بېروزګاري ده نن سبا ډېر سبق ویلی واده به څوک نشي کولی کالی ګران شو 1.5 لاک روپۍ توله شوه یو 10 لک روپۍ باندې کولی نشي مهنګایي ده وړه ګرانو کتونکو د ولس تر ټولو نه غټه مسله چې کوم ده چې چا ته مایک ورنږدې کوي ګراني مهنګایي په دغه مسله ده راشه کاکا راشه دا کاکا جي څنګه نوم دې څه دی نه په دغه ګراني ده دغه حالات ته یې نه ته په دې پاکستان کې نه اوسېږې زه د تنور کار کوم د نینو زه د تنور کار کوم د نینو 100 روپۍ دی ته پاتې کېږي کاکا څه پاتې کېږي خو چې دلته والي او چې زه په دې لاره تاسو کوم شوي ختمه خبره
څه دیاړي بچیا خوښه چې دیاړي کم ده بل در پسې د بجلی څومره راځي 3.5 زره او د کرے په کور کې اوسې کورم کوي دا جی کاکا څنګه دا په عمران خان په حکومت کې ټول خپه دي دا خبرې چې کمیټي غلره پولیس یې غلې عمران خان غلې او غریب تباه دی من خو ومنې نیسي پانسي مې لیکي من خو بیا هم بازاریان یو د ده نه به څوک وکړم د ده نه خو په بانډو کې خلک تباه شو قسم به خدای کو ساګم ومي ساګم نه مومي 1500 دیاړي هغه په 3 ورځ دیاړي وکړي غوړي په 310 روپۍ ګوتې ده څوک یې اخیستی شي نن ما وړه وړي دي په 112 سره راکړي دي نو دا خو په 10 ورځو کې ګټلی نه شم الله دې رحم وکړي کاکا دعا به کوو دا یو ملګری دی زمونږ او هغه راغلی دی ولاړ دی د امۍ کوره خوا کومه وایه وروره څه مسله ده تاسو ته ګراني خوشته دی نه دغه نشته خو که مونږ وګورو زموږ د مشران چې دلته سپینګیري ولاړ دي دوی ته پته ده په اټن مې کې داسې دور چې بوره به خرڅېده خو هغه به نه میلاوېده په قطار کې به ورته 200 خلک ولاړو کور کې چې دی نو خلکو به چې دی نو خاورې به یې خوړې اوس وخت داسې راغلی چې په 1200 روپۍ ده خو میلاوېږي او د رزق واده چې ده هغه الله پاک ورکړې ده یو پوښتنه تاسو وکړه چې عمران خان څه کړي دي عمران خان چې دی غریب دپاره احساس پروګرام راوستی چې هر 3 میاشتې پس چې د ما د کاکا ته سپینګیري ته 12000 روپۍ میلاوېږي د هغې نه علاوه چې دی نو هغه نن چې دی نو د معاوضه راله 3500 روپۍ چې دی کوم ماشوم په سیکنډرۍ کې هغه ته میلاوېږي د هغې نه علاوه چې کوم یتیم ماشوم دی کوم لیبر چایلډ چې موږ ورته وایو د هغه دپاره دی زموږ کور چې هغه په پېښور کې کار کوي د هغې نه علاوه چې کوم مسافرانو یو ډسټرکټ ته به راغلي نو هلته میلاوېږي شیلټر ہوم چې فري اف کاسټ هغه ته کانم میلاوېږي هغه ته رهایش هم میلاوېږي هغه ته بړستن هم خوشحاله یم د پی ټی آی په حکومت کې د ګیس بل مې داخل کړ د بجلۍ بل ته مې وارخطا دی چې څه به ورسره کوم په دې سوچ فکر کې مې چېرې څه چل وکړم ډاکه وکړم غلا وکړم ځانه جب وواما ځکه چې د ګیس بل مې 15000 داخل کو او د بجلۍ بل 12000 روپۍ راغلی د هغې په سوچ او فکر کې مې چې خدای پاکه څه چل وکړم او ولاړ ما د پروټو گاډۍ ته نو نه پوره کېږي که نه زه څه وکړم په دې سوچ کې مې چې غلا وکړم که ډاکه وکړم د کم ځای نه دا پیسې داخل کړم او که پیسې نه داخلوم نو سهار نه به میټر وړی وی به میټر مې ویوړو نو چې تا نه میټر هم ویسي د ګیس هم ویسي د بجلۍ هم ویسي او ستا بچو ته بجلۍ نه نو ته به د دغه بچو دپاره شوګر ډاکه غلا کړې څه به زه کوم بلکل به زه کوم هر څه کېږه منډې اچوه که نه منډې اچوه لږ خاموش یې چې د کاکا څه خبره کومه کیمرامین صاحب لږه توجه ستا غواړم دا بیل دی او د دغه کاکاجي دی دا راته وایي څومره بیل دی 3000 دا په میاشت کې ډېر زیات راځي مخکې به څومره مخکې به کم راتله اوس راته نوي میټر لګولې هغې پسې ډېر دا زیات جمع کولی شي مړه به دغه دیاړي کو کم ځای جمع کول شي نن دیاړي دې څومره ده دیاړي به دغه غر کې ټالۍ مې هلې ډکه مړه کله یو کله نه نو چې کله دا سیزونه ته نشي جمع کولی بچو له وړه نشي راوړی د بجلۍ بل نشي داخلولی کور له سودا نشي راوړی نو دغه ټیم کې بس ته څه ته جوړېږي غلا ډاکې شو کې ته ذهن کې دې راځي داسې خامخا به دغې بل پهینه به راایسارېږي چې بچې دې وکړي نه چې ایسارېدی نشي ګرانو کتونکو زمونږ خلک امن رالی بېشکه منوي هغه غلام له هغه شوکې ډاکې هغه ختمې شوي څخه د پورې منوي اوس به بیا شروع کېږي سر را باندې خلکو وګرځو دومره ګڼه ده خو د هغې مین وجه دا ده که دا شوکه ډاکه دا قتلیام دا 300 دوګانې چې سړی په تمانچه ګوته کې دي بلولي 2000 روپۍ باندې هم کوي نو د هغې مین وجه صرف او صرف دغه د عمران خان صاحب ته به یې ذمهوار ځکه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه وخت و هغه ویل چې که د دریای نیل په غاړه یو سپی هم د تږي نه مردار شي مړ شي نو د هغې تپوس په زمانه کې نو عمران خان صاحب تا نه به د ټول قوم تپوس کېږي نن د پښتو نوموړی شاعر کفایت شاه باچا چا ویشتو دښمني وه ولې به چایشتو خو دښمني وه دغه دښمنۍ په دغه کې نظم چې د څه نه جوړ شو خو په پاکستان کې سزا نشته اوس ته یو کیس نه رالم بابر شاه وجلی و په تخبې کې هلته پروګرام وکړو پلار یې چغې والې په خبر باندې چغې سورې والې داسې یو بابر نه لا تعداده
په 400 کې وېس چامور کو د ګل په شان لګو دا چا تاسو کو هغه کسان هم وروته نو مین وجه دا چې د غریبو کومه د مهنګای دا کوم مسله دا حل کا نو دا خلک باندې یو بلولي مجبور شي یو بلولي کنه په معمولی خبره چې سړی ته ټینشن په کور کې وکول نه د بچوي دیاړي نه په کور کې وګا بیماران دا غي د علاج سره پیسې نه نو چې هغه ته یو خبره کې دوی مداغه د پاره ټوپک تماچا ډز بکې تا به ولي بل بمون مړو حالات نور هم نه ببر روان دي نو کتونکو خبره ختمه حالات ته کاکا زمونږ باید زمونږ ان شاء الله کاکا جی مو چې زمونږ ورور باید مسلمان دي حالات دغه کې حکومت د عمران خان سے په دغه یو سیس ناکام ده چې مهنګای ختمه کټولې مسلې به حل شي نو حل صرف او صرف دغه د عمران خان سے چې مهنګای ختمه کا چیک اینڈ بیلنس وسات خپل ای سی ډي سی رو چې کوم انتظامیه د ځلدي انتظامیه د اډمنستریشن د ادارو واسه د روټ وی ګرځو چې چا سم نرخنامه شته کنهشته د بره نستا کسان غلي دي یا د سیاسي خلک غلي دي یا د تاجران غلي دي پډاګه کې د خلکو ته څوک هم غلط کار نه کوي په دې ملک کې به من راشي دا من نظام براشي ټول مسلمانان بخپل کې مینه محبت خوري دغه دسته بنو جوړیږي هم دغه خپل قربه جلال صاحب له اجازه ورکړي په دغه دعا سره چې چرته خاطر آباد او بریالي اوسې د الله په